الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یې ښه جوړ به نن بیا یو ځل راغلی یو د مونږ یو مسله ده چې ته د رکوع مسله ویل کېږي چې کله امام صاحب په رکوع کې او یو کس د باره راشي نو آیا دی به څه کوي؟ آیا دی په کوم صورت کې رکوع ته ځي یا به نه ځي یا به ولاړي؟ نو دا یو مسله ډېره خلکو ته ده. نو مسله دا چې کله امام صاحب په رکوع حالت کې او داسې یو کس د باره راشي نو دی چې کله امام سره رکوع کې شریک کېږي نو دی په کومه طریقه باندې کېږي؟ نو سنت او ښکلې طریقه خو دا ده چې دی اول الله اکبر کې اوږون له ګوتې وسي او په نامه باندې بیا لاس کېږي. نو ګوره الله اکبر د وکړو او د په نامه لاس کېښود او دی لږ ساعت غوندې ودرېږي بیا به دوباره الله اکبر کې رکوع ته به لاړ شي. دا سنت طریقه او ښکلې طریقه ده، افضل طریقه دا یوه ده. او که یو سړی داسې راشي چې ډایرک راغی او ډایرک یې اوږون له ګوتې وړی الله اکبر کو کته لاړ داسې رکوع یې وکړه نو دا هم صحیح ده، دغه یې وشو رکعت یې وشو پوه شوې. خو طریقه چې کومه اول مونږ وکړه هغه طریقه ده. دا طریقه هم دې سره رکعت کېږي ځکه نبي علیه السلام فرمایي وي چا چې رکوع مونته نو دا بیا رکعت ومونته نو د ده رکعت هم وشو. دا مسله فتاوی شامی کې جلد نمبر 1 کې صفحه 443 باندې موجود ده. نو بیا هم د ده رکوع شو خو افضل طریقه کومه ده اول چې مونږ کوو دا طریقه افضل چې سړی وي الله اکبر په نامه باندې لاس کېږدي او بیا دوباره الله اکبر وکړي نو ښه طریقه او افضله طریقه دا یوه ده.